أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. صلوات وسلام محمد وعلى محمد وعلى. اول خطبے کے خپل گناہگار نفس تا تقوی پرہیز دعوت پر قوم جمعہ مبارک ورځ دی. بیا تاسو قدرمنو کسانو ته عزتمنو کسانو ته مخلصینو ته معززینو ته د امیر المؤمنین عظیم الشیعو ته مظلومینو ته واقعا مو تاسو مظلومان یو مظلوم یو خو بیا هم حوصله څه کومه دی پسته به نه وي انشاءالله. اراده م الحمدلله کمزوری نه دی. ما مخکې جمعے کې یوه جمله ویلي وه ہم مانتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں لیکن کمزور کبھی نہیں. مومنو دا مومنو چې مو مظلوم یو کمزوری هیڅ قسم ته نه یو. دا مومنو ټولې دنیا ته پاته دی چې مو مظلوم یو خو مو الحمدلله مو دا هیڅوک نشي ویلی چې پرچینار کې کوم د امیر المؤمنین شیعه دي هغه کمزوري دي. دا څوک نشي ویلی دا څوک ثابتوای نشي نه. اول خطبې کې زه انشاءالله څو خبرې آرام سره کوم. دویمې خطبې کې تیار اوسئ قومي څه خبرې دي ضروري هغه پیغام رسونی دی تاسو ته. زه کوشش کوم چې اول خطبه ډېره شارټ وکړم 100 منټو پاره. تاسو زهرا بیبي ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ. امیر المؤمنین امام المتقین اول خطبه کې غواړم څو خبرې بندګۍ باندې وکړم. بندګۍ باندې څو خبرې کوم. انسان پکار دی همیشه ځان خپل ځان د خدای عبد شمار کی. انسان پکار دی هر صورت کې تکلیف وي غریبانه وي بیماری وي زخمونه وي جنگ وي مشکلات وي هر یو صورت کې پکار دی انسان ته پکار دی چې هر وخت کې خدای ته وایي چې ته د ما مولای زه د تا بنده یم. ای خدایا ای کریمه خدایا ته د ما ربی ته د ما مولای ته د ما آقای تا نه علاوه بل رب د ما نشته دی تا نه علاوه بل خدای د ما نشته دی تا نه علاوه بل مولا د ما نشته دی ته د ما عظیم مولای زه د تا کمزور بنده یم زه د تا ګنهګار بنده یم. انسان پکار دی همیشه بندگی صورت کی پکار دی کوم یو مشکل ونی راشي انسان پکار دی د بندگی دایرې نه ونه باسي. لکه څنګه امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام ایوه مناجات کې د سیائی ډېرې مبارکې جملې دي. مفاتیح الجنان کې عباس قومي بزرګوار د مولا دغه دعا ذکر کړي دی. امام علی علیه السلام د خدای سره مناجات کوي سیائی الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. خدایا د علی عزت اندا خبره کپی دی چې علی د تا بنده دی. خدایا
د امیر المؤمنین د علی عزت پورا انداغه خبره ډیره غټه خبره ده. ما عزت پورا انداغه کفی ده. ای خدای څه توغن ته خدای مشتاده وکفا بی فخرا. ای خدایا ما فخر د پورا اندا کفی ده ان تکون لی ربا توغن ته خدای د ما رب ده. خبره تم غور کو. زدورا عزتمان علیم، زدورا قدرمان علیم. علی دی زدورا عزتمانیم. ای خدایا زد تا بندایم، زد تا عبدیم. ای خدایا وی ما فخر دور زیاده، ما که غرور ده، ما که فخر ده. زکه چیرې فخر کوم زه دغه باندې فخر کوم. علی علیه السلام دی سیطان ته خدای مشتاده، اطاعت تا رب مشتاده، اطاعت تا مولا مشتاده. امام آخری جمله ای امیر المؤمنین جمله دیو چکل خدای سره ناست وی آغا علی چکل بشپاش والا اسمان ستورونه ډاک اغوا کی بالی محراب کی ویلاړو د مولا بو مبارکه ګیرنی ولی وا اسمان طرف ته بسترګي آس کی کړی وی لسونه به وچات کړی وو. الہی العاب خدای ما بخشش کا د علی سترګونه به وخی روانه وی. علی به د اخرت دار کی کلک کلک جوړیدلو. اغا علی دی انت کما احب فجعلنی کما تحب. ای خدایا ته دسی خدای ته ما دسی کریم خدای لکه څنګه زغړم او خدایا لکه څنګه ته غواړې مغاشه مو خپل بنده وګرځوا. صلوات واسطه امیر المؤمنین ذات باندې. ای خدایا انت کما احب. علی سهل تغاړي مغاشه خدای علی ته ملاو شوه ده. علی سهل تغاړي مغاشه کریم خدای، مغاشه غفور و رحیم خدای، مغاشه مهربان خدای، مغاشه وهاب خدای، مغاشه عزیز و کریم خدای. س اویا و میاندونه این مور زړه کی در محبت نه ام خبري خدای زړه کی بسره محبت وی. کله چې مور نزوای مروار شي مور خپاوي چې موزوی به مړې خړلې وي شپه به چیته کړی وي بهار به چیته وي. ای مور څنګه د خدای مخلوق دی یا غزل کې د اولادونو محبت دی. بیا چې چا مور پیدا کړی دی هغه به سوره کریم خدای وي، هغه به سوره مهربان خدای وي، هغه به سوره عظیم خدای وي. ازکه علی خدای سره مناجات کوي. انت کما احب. ای خدایا علی سهل تغاړي ز سهل تغاړم هغه شی خدای ته ماته ملاو شوی. فجعلنی کما تحب. بس خدای یو سوال دا تکوم خدای لکه څنګه ته غواړې مغه شی مخبل بنده وګرځوا. عزیزان گرامی در سوره عظیم مناجات ده، در سوره عظیم دعا ده د امیر المؤمنین. آخری جمله هم باسته یا علی غنته بنده جوړ شه یا د امیر المؤمنین څه د امیر المؤمنین یو نامه ده ابو تراب. ابو تراب نه ویلې دی ابو د عربی کې عبد عربی کې پلار دی. خپاکی ګوي ماو بلند پکار دی تاسو کومې حوصله دي، پکار دی تاسو کومې ارادې دي، پکار دی تاسو کوم عزم دی هغه ډیر بلند وي. هیڅ قسم ته ټینشن ضرورت نشته، هیڅ قسم ته خفګان ضرورت نشته ده. انشاءالله دویمې خطبه کې ما اراده ده چې زه به نن جمعې خطبې نه کربلا جوړوم. خفګان هیڅ قسم ته تاسو داسې قوم یوئ، تاسو داسې عظیم قوم یوئ، تاسو د حیدري قرار منونکي یوئ، تاسو د مولا حسین مکتب سره تعلق منوئ. هیڅ قسم ته د ټینشن ضرورت نشته، خفګانو ضرورت نشته ده. انشاءالله زه به دویمې خطبې کې زه قومي خبرې کوم. په دغه ځای کې یوه جمله یم، دغه ځای کې ما صرف یوه جمله ویلونې ده یا د علی غنته بنده جوړ شه یا د علی غنته بندگی اختیار کا. څنګه امام المتقین ده، څنګه امیر المؤمنین ده، دی په باوجود څه کله خدای سره مخامخ شي ټای وایي. ایوانه ما ابو تراب ده یعنی د خاور پلار. ویلی خاور پلار نه وتی ویلی څه علی برمشاه سجدو کې پروت وو. ابو تراب ای خاور پلار علی برمشاه خپل کالی خاورو کې لګولې وي. هغه کربلا خاور باندې به علی سجده کولې. دور عظیم علی ایوا بلا واجه ابو تراب نه زکوتی علی عاجز درو. علی دور عاجزی کوله دی په باوجود څه امام ده، اول امام ده، د زمانه امام پلار ده، د حسین پلار ده. دی په باوجود څه علی به کله یتیمانو سکینستو بیا به ځان یتیم به جوړولو. بیا به یتیمانو سه یتیم علی وو، غریبانو سه به غریب علی وو.
عزیزان گرامی دغه عظیم علی دی، دغه امام المتقین علی دی. مو دپاره درس دی، مو دپاره بهترین عبره دی د امیر المؤمنین زندگی. آخری جمله خود سوچ کوئ، ما طرف ته سوچ کوئ. یا د علی غنته بندگی اختیار کا. علی دور عظیم امام بیای زان چانا اسک نبللو. علی دور غریب علی ده، دور رویای دور عجزانه ده. سه حتی میسم تمار بکل دکان که ستړی شو، سدی کجورو دکان یو کوپی بازار کې میسم ته به علی ویله څه لاړ شه منډه خونې کې خوب وکړه، آرام وکړه، دم وکړه، ته به ستړی شوی د یوه 2 غنټې دکان زه درته چلوم. هغه علی دی، څنګه غریبانو سره غریب علی دی. هغه علی څنګه میدان کې کسې مزرای علی دی. هغه علی څنګه منبر باندې ناست وي، هغه یو چیف جسټس نه اوچت علی دی. ټولې دنیا کوم چیف جسټس دی د هغوی سردار علی دی. هغه علی څنګه شپې محراب کې کسې طبیعي دا یو عابد و زاهد علی دی. هغه علی څه هغه مختلفو زاویو څخه یو کامل انسان دی. بس دی زه به دا وایم، یا د علی غنته بندگی اختیار کا، یا د علی لور زینب غنته بنده جوړ شه. زه به دا ته یوه جمله وایم، کیدای شي دویمې خطبې کې ټایمه ته میلاو شي. بیګا شپې مو ته شهیدانو جنازې راغللې، بیګا یې مو ته شپېږو میاشتو ګوله شهید کړو. نن به ژړا و فریاد یا کوو، ما ویله مظلوم یو خو کمزوري نه یو، دا د مظلومیت ژړا دی. ای مظلومیت ژړا مو څه حسین کومه ژړا کوو، هغه د مظلومیت ژړا دی، هغه د کمزورۍ ژړا نه دی. دغې ژړا سره ورمن زینب د شام بازار په څټ راولی دی. دغې ژړا سره ورمن سکینه د شام تختونه وړاو کړي دي. دا ژړا مو دپاره فخر دی، دا ژړا مو سر تاج دی، دا ژړا کمزورۍ نه دی، دا ژړا د بهادرۍ د مېړنتون اخکه دی. دا ژړا ما بیګا هغه ټوک ټوک شهیدان راغل. زه به وایم شهیدانو ستړي مه شوئ. ټوکو ټوکو شهیدانو، مظلومو شهیدانو، د زهرا د باغ خزان ګلانو ستړي مه شوئ. نه یم خبر څه کله بیګا ای کاش ډېر بزدل دښمن دی، ای کاش دی دخنه دغه کار نه وی کړی، که کولی میدان کې به د دا کار کړی و. هیوړو جلکیو څه ګناه وه، هیوړو بچیو څه ګناه وه، خویندو څه ګناه وه. نه یم خبر چې ما وړو بچیو به بیګا جمعې شپه وه چاته بې غږونه کړي وي. شهید هر یو شهید ته زه یم ستړی مه شې، په خیر راغلې. زهرا بیګا جمعې شپه تا زهرا ته ورسوله، بیګا جمعې شپې ته کربلا شهداو ته ویرغللې. توریه کومه حوصله بلنده ساتوئ. ځکه ما ویله د علي لور زینب مو دپاره غوټه مدرسه دی. څه کله 11 شپه راغلله، حسین غنته ورور باندې وریاره بیبي. مو تاسو بیګا ویله که نه سوشل میډیا باندې ځنې ما ګران وړونه ویله چې شام غریبان شپه دی. زه د دایم څه نن شام غریبان نه دی، نن کور مې باندې د 10 ورځې دی. ویلې څه نن تاریخ کې مخکې داسې نه دي تېر شوي چې توري قوم شپېږو میاشتو پوځي شهید شوی وي. مو نن شپېږو میاشتو ګله هزان شوی دی. نن توریه قومه مظلومه قومه نن وژړېږئ. نن د 10 شپه، نن د 10 ورځه دی، خو شپه کومه روانه دی هغه د وریارو کونډو برو شپه دی، هغه شام غریبان دی. د علی لور زینب، آخری جمله، د علی لور زینب، هغه زینب کبرا څنګه کله 10 شپه تېره شوله، 11 ورځې کله مقتل باندې راغله. تاسې د علي لور وکسوئ، څومره زړوره بیبي دی، علمدار په شان ته، جرنیل په شان ته روانه شوه کوپې ته. څه کله مقتل باندې راغله، ټوکې ټوکې جنازې ولې دي. څه کله ورمنې سترګې وغړولې، څه پارات ویلې باندې علمدار بلاس ویښی دی. څه کله سترګې وغړولې، څه 2 زمان مو بېګوره بې کفنه ایښي دي. څه کله سترګې وغړولې، څه قاسم مظلوم شهید دی. څه کله یې ولیدل څه حسین امامه سر نشته دی.
څه کلی ولیدل څه حسین ابا نیست داده حسین ټوک ټوک یهده یی څه ورمن زینب د حسین د سید شهدا تنین لسونه آس تنین لسونه لاندې کړل حسین تنای اواته بلند کړله خدای زینب حوصله ته سترګې وغړه ځکه یم توریه کومه حوصله بلند ساته مو د علي منون کیو مو د زینب منون کیو مو ټوله زینبیون یو مو ټوله حیدریون یو مو ټوله حسینیون یو هیڅ قسم ته ګبرهټ ضرورت نشته ورمن زینب څه کله د حسین تنها لاسو کې واخسته اسمان طرف ته سترګې آس کې کړې خدای ته دی اللهم تقبل من هذا القربان خدایا زینب نه حسین قربانی قبول کا ها مو د ورمن مو د حیدر قرار منون کیو مو څوک شهادت سره نشي ډراوله مو څوک زخمو سره نشي ډراوله مو څوک دماکو سره نشي ډراوله قائد شهید اداویلی دی څه شهادت ہماری ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے او دہشتگردو او د حسین دیکھنو او د پاکستان دیکھنو مو شهادت نه ما ډراوا ځکه څه شهادت مو تخپل میاندوش حسینی شودو کې را کړی دی پروردگار عالم نیک اعمال و توفیق نصیب وگرزوی بسم الله الرحمن الرحیم